مثلهم د هغوی مثال یعنی د منافقانو مثال کمثل د هغه سړي په شان دی الذي کم سړي چې استوقد بل کړو نارن اور فلما نو هر کله چې اضاءت. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 12 دی. 12 سبق ته سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده، دویمه رکوع ده او نن به ان شاء الله ولسم اتلسم نورلسم او شلم نمبر آیات وایو. دا څلور آیاتونه به ان شاء الله نن مونږ حل کوو. اول مونږ تلاوت کوو، دا غینه پس په ان شاء الله بیا د دې لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. نن به ان شاء الله مونږه دا چې کوم تلاوت مو کو د دې آیاتونو به مونږ ترجمه کوو. د دې نمخ کې د منافقینو حال شروع دی. 14 آیاتونه دي. د دې نمخ کې مونږه تقریبا 9 آیاتونو کې د منافقینو تذکره وکړي. اوس د مخ کې د منافقینو د دوه ډلو د منافقینو کې دوه ډلې وي. یو د منافقینو داسې ډله وه چې هغه بالکل کټر 100% زړونو نه کافرانو، خو هغوی به صرف په ژبه باندې اقرار کولو چې یاره مونږ کلمه ویلې ده او مونږ مسلمانان یو. او یو قسمه پکې داسې منافقینو چې هغوی د زړونو نه لږ کمزور یو او هغوی به چې کله د مسلمانانو کمی فتوحات به ولیدل، د مسلمانانو فتح به ولیدلې، هغوی ته به الله پاک ترقیانې ورکړي، نو د دغې منافقانو زړونه به اسلام طرف ته مایل شو. او چې کله به مسلمانانو ته لږ تکلیف ورسېدو نو دوی به واپس د کفر طرف ته راوړېدل، اړونه به واپس هم د دغه کفر طرف ته مایل شول. نو دغه د دې دوو ډلو مثالونه بیان کړي. اول د سخترین ډلې مثال بیان کړي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. دا دغه سخترین ډلې دی. او كصيب من السماء فيه ظلمات، دا دغه دویمه ډلې مثال دی. نو دا دوه مثالونو سره اوس مونږه پوهیږي قرآن کې الله پاک خپل مسلمانان بندگان پوهیږي چې مثلهم ای حالهم دغه منافقینو حال هو داسې دی یا داسې مثلهم د هغوی مثال یعنی د دغه منافقانو مثال کمثل د هغه سړي په شان دی الذي کم سړي چې استوقد بل کړو نارن اور. ګورئ دلته کې یو ځنګل دی، په ځنګل کې یو خلک روان دي او هغوی باندې تکه توره تیاره ده، یو د ځنګل تیاره ده او یو د شپې تیاره ده او یو د دغه شانتې پکې د دې ونو پاڼو هغه خپله تیاره ده. نو په دې تیاره کې اوس یو کس روان دی او دغه کس ځان ته د رڼا دپاره اور بل کي او دا اور چې کله بل کي نو دته دا خوشه د کس دا غیر چاپیره علاقه دته رڼا کی او الله پاک فورن د اور بند کی. نو کله چې انسان پر رڼا کې رواني او एकदम ورته تیار شي نو دا مکمل داسې شي لکه بالکل اړون چې وی سړی. نو کله به چې دی کلمه ویله الله جل جلاله با دی ته لږه رڼا وښودله. نو مثلهم د هغوی مثال کمثل الذي د هغه سړي په شان دی استوقده چې بلې کړو نارن اور، یعنی کلمه یې وویله، د کلمې نورانیت دی ته حاصل شو. فلما نو هر کله چې اضاءت هغې اور روښانه کړو. د اضاءت کې
هو ضمیر دی هو هي ضمیر دی هي ضمیر هغه د نار ته راجع دی ځکه دا نار مؤنث سماعي دی علامت پکې د مؤنث نشته خو عرب دا مؤنث غني نو دې ته به موږ مؤنث وایو نو کله چې د دې منافقانو مثال داسې دی لکه چې یو سړی ځان ته اور بل کی په ځنګل کې په توره تیاره کې ځان ته اور بل کی فلما نو هر کله چې اضاءت د اور روښانه کړو د اور رڼا کړه ما هغه څیزونه یا هغه څه چې حول غیر چاپیره ته وي غیر چاپیره ته وي هو د هغه نو اوس په موږ داسې وي د هغه ماحول یعنی د هغه ارګرد څیزونه د هغه ارګرد ځایونه هغه د اور روښانه کړه د اور پکې رڼا راوسته نو ذهب الله الله ختم کړه الله واغسته بنورهم د هغوی رڼا د هغوی هغه رڼا د دغه کس هغه رڼا یې واغسته د دغه کسانو هغه رڼا یې واغسته یعنی مطلب دا دی کله چې به د منافقانو په ظاهر باندې کلمه ویل کنه نو بیا به فلما اضاءت ما حوله نو دی به د مسلمانانو به د صحابه به بیا د منافقانو تسنوي دی ته به دا ماحول د منافقانو ته به دا ماحول بالکل روښانه شو د کلمه چې په جبه باندې ویل کنه د زړه نه خو کافرانو خو په جبه باندې چې کلمه ویله نو داسې یو رڼا به ورته شوه چې هلته کې به مسلمانانو صحابه دی په خپل ماحول کې هم پرېښودل دی به په خپل مجلسونو کې هم پرېښودل نو دی منافقانو ته به لږه رڼا شوه رڼا نو الله به وحی راولېږله د وحی په ذریعې باندې به د دغې منافقانو هغه رڼا الله ختمه که نو دا مسلمانان به په هغې باندې پوه شو چې پلانې منافق دی نو بس دی به د یانې نه وتښتېدل نو د دې هغه رڼا به ختمه شوه نو دغه وایي فلما نو هر کله چې اضاءت دغې اور روښانه کړه رڼا کړه ما حوله د دغې کس ارګرد علاقه د دې خواوشا ګیر چاپېره ځایونه نو ذهب الله به واخسته بنورهم د هغوی رڼا دغه دی باندې د صحابه باندې د نبی علیہ السلام باندې الله وحی راولېږله نو دغه منافقان به ورته وښودل نو د دې هغه منافقانو هغه رڼا به الله واغسته د وحی په ذریعه سره وترک او الله هغوی پرېښودل وترک او الله پرېښودل هم هغوی او الله به هغوی پرېښوده وترک کې هو ضمیر دی نو هغه الله پاک تراجی دی نو ما د هو ضمیر معنی هم دلته کې لفظ الله ظاهر لیکلی حالانکه دلته پکارو او هغه پرېښوده هم هغوی او هغه پرېښوده هم هغوی نو دلته کې بیا لږ انسان لږ دا کم عوام دي نو هغې لږ تردد کې چې په شک کې شي چې دا څنګه هغه پرېښودل هغوی یا هغوی پرېښودل نو هغه مراد الله دی الله هغوی پرېښودل د هم معنی د هغوی او ترکه معنی ترکه کې هو ضمیر دی هغه الله ته راجع دی و ترکه او الله پرېښودل هم هغوی دغه منافقان پرېښودل څنګه پرېښودل فی ظلمات چې دی دا د ظلمتون جمع ده ظلمتون دا ظلمتون تیارې ته وایي او ظلمات ډېرې تیارې ٹھیک شو نو فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هغوی څه نه ویني ګوره چې کله انسان ځان ته اور بل کې په تیاره کې کنه نو دته دا خوشه ځایونه دا ورته رڼا شي چې کله एकदम دا اور مړ شي نو د چې دا اور نو بل کړه څه نسب ورته ښکارېدل کنه او بیا اور بل کو د اور ورته فورا مړ شي نو بیا ورته هیڅ هم نه ښکاري نو دې منافقانو به الله دی به چې په ژبه باندې کلمه وویله نو الله به په دې لږ ډېر رحم وکړو چې د مسلمانانو په مجلس کې به کېناستل او بیا به د راز خبرې الته کافرانو ته کولې نو الله به وحی راولېږله د وحی په ذریعې سره به الله د دې هغه مجلس ختم کو د دې منافقان به ته وشړل لا بړل او الله به دې په دغه تیارو کې پرېښوده چې مثلا چې دا ډول څه ویني نه ټیک شوه صم دا صمون چې دی دا د اصوامون جمع ده اصوامون ګونګي ته وایي دا کون ته وایي کون یو کون ته اصوامون وایي اصوامون دلته ورته زه بره لیکم یا ښکته اصوامون یا داسې وګورئ اصوامون کون ته وایي کون ته او صمون دا جمع ده کاڼه دي کاڼه او بکمون چې دی که نه دا د ابکمو د ابکمو جمع ده ابکم چې دی که نه ابکم دا یو ګونګا کس ته وایي چې په ژبه خبرې نشي کولی هغه ته وایي او بکمون چې دی که نه بکمون جمع ده نو دی ګونګیان دي ګونګیان
صم نو دلته کې ورلته هم ضمیر دا محذوف رو باسه هم صم هغوی کاڼه دي بکمن هغوی ګونګیان دي بکمن ګونګیان دي عمیون کاڼه دي عمیون چې دی دا د اعما جمع ده اعما یو ړوند ته وایي او عمیون چې دی ډېر وړاندو ته وایي نو ګورئ صمون د دوی په ظاهره باندې کاڼه نه دي او بکمون په ظاهره باندې ګونګیان نه دي عمیون په ظاهره باندې دا ړانده نه دي خو صمون معنی ده هغې کاڼه دي حق خبره نه اوري حق قرآن نه اوري حق دعوت د توحید نه اوري بکمون دی ګونګیان دي حق خبره ورته پتم ده او حق کلمات دی په خپله ژبه باندې نه وایي عمیون دی ړانده دي هغه د نبي علیه السلام معجزات او د صحابه فتوحات دغې ته نه ګوري فهم نو هغوی لا یرجعون نه راواپس کېږي د خپل منافقت نه او د خپل زیاتی نه نو دا خو د یو قسمه د مثال بیان کو کوم چې سخترین زړونو نه کټر کافرانو د هغې مثال بیان کو اوس دا دویم مثال د هغه چا بیانوي چې هغې څه ناڅه زړونه یعنی زړونه نه کمزوري وو دومره سخترین نه وو دې کې بعض بیا دا چې کوم لږ د زړونو نه نرم وو دې کې بعض بیا مسلمانان هم شو صحیح مسلمانان شو نو اوس هغه د دویمې ډلې د دویمې فرقې بحث کوي په دې منافقانو کې دویمه ډله چې ده او یا کصیب صیب چې دا اصل کې سوی ویبون نو دا بیا صیب جوړ شو دې کې یو قانون استعمال شوی انشاءالله په ترکیبونو کې به بیا هغه وایو او کصیب دا کاف جاره چې دی که نه دې ته موږ کاف جاره وایو د دې معنی ده پشان کم ځای کوم چې راشي دلته کې د مثل سره چې کوم کاف لګېدلی د دې معنی هم د پشان ټیک شوه او بل ځای کې چې د یو لفظ په شروع کې چې کوم کاف راشي مفتوح نو هغې معنی وي پشان او کصیب یا او معنی ده یا او معنی ده یا کصیب د ډیر باران پشان صیب معنی ده ډیر باران صیب ډیر باران ته وایي من السماء ای من الصحابي صحاب د السماء نه مراد دلته کې وریځ ده وریځ نو هغې ته الصحاب وایي الصحاب ٹھیک شو نو او کصیبن یا د ډیر باران پشان من السماء د اسمان نه یا د وریځې نه فیه چې په هغې کې یعنی په هغې ورځې کې نو دلته کې ګورئ دا سما به مونږ ځکه صحاب واخلو که نه الصحاب چې دلته دا فی سره چې کوم ها ضمیر دی که نه نو دا د مذکر دی او صحاب مذکر دی او سما چې دی السما اسمان دا مؤنث سماعي دی نو بیا دلته کې فی ها پکارو ٹھیک شو خو دلته کې د سما نه مراد اسمان نه دی د سما نه مراد وریځ ٹھیک شو او کصیبین یا د ډیر باران پشان من السماء د وریځ نه فیه چې په هغې کې یعنی په دغه باران کې ظلمات تیاری دي ظلمات ماته سوي دا د ظلمتون جمع ده او ظلمتون تیاری ته وایي ظلمات ډېرو تیارو ته وایي تیاری ورعد چې دی دا ګړزار ته وایي دا چې کله وریځ وي که نه او په دې کې دا کم ګړز کېږي هغې ته رعد وایي یا دا رعد چې دی دا د یوې فرشتې نوم دی یسبح الرعد بحمده والملائکة ٹھیک شو یو ځای کې قرآن کې وایي چې دا فرشته رعد فرشته چې ده نو بعض مفسرین وایي چې دا رعد نه ګړزار مراد ده او معنی هم دا ګړزار ده خو بعض مفسرین وایي چې دا کله وریځ وي که نه نو په دې کې دا رعد نه دی رعد فرشته دا ګړزار د هغې تسبیح وي دا د هغې ذکر وي دا د هغې تسبیح وي ټیک شوه نو دلته کې موږ مراد اغستی ګړزار نو دا ګړزار که چېرته فرشته شوي فرشته ده نو بیا دا فرشتې اواز دی دا ګړزار او که نه عام ګړزار دی دغه وریځې نو دغه تی مراد دی چې د دې دویمې ډلې مثال داسې دی لکه چې په توره شپه ده او په تور ډیر ګڼ ځنګل دی په هغې کې دا کس روان دی دا کسان روان دي او دوی باندې سخترین وریځ هم ده او باران هم دی پې تیزترین باران دی صیب معنی ډیر زیات باران تیزترین باران خطرناک باران اردو کې ورته موسلادهار بارش وایي ٹھیک شو او کصیبن یا د ډیر باران پشان من السماء ای من الصحاب د وریځو نه فیه چې په هغې کې
چې هغې کې وي ظلمات تیارې ورعد او ګړزار وبرق او برېښنا هم ده پکې رعد ګړزار ته وایي او برق ګوره وي دا برق رفتار گاډی دی یا برق رفتار سورلي ده نو برق تیز رفتار دغه ته وایي دا رڼا ته وایي رڼا ته د برېښنا ته وایي د اسمان کې چې کله برېښنا وشي که نه دغې ته وایي نو دا وایي او کصیب من السماء او کصیب یا د ډېر باران په شان من السماء د وریځو نه فيه چې په هغې کې وي ظلمات تیارې ورعد او ګړزار او وبرق او برېښنا یجعلون هغوی ننباسي اصابع د اصبع جمع ده اصبع دا یوې ګوتو ته وایي یوې ګوتې ته اصبع وایي او اصابع دا د اصبع جمع ده دا اوس اصابع دي او دا یو اصبع دی ټیک شوه یوه ګوته ده یوې ګوتې ته اصبع وایي او ډېرو ګوتو ته اصابع وایي نو یجعلون هغوی ننباسي اصابع ګوتې هم خپلې نو ټیک شوه نو موږ به داسې وایو هغوی ننباسي اصابعهم خپلې ګوتې نو دا اصابع مضاف دی او هم مضاف الیه دی نو موږ د مضاف الیه اول معنی کوو وروسته د مضاف معنی کوو داسې په الټا طرف نه معنی موږ کوو یجعلون هغوی ننباسي اصابعهم خپلې ګوتې دلته د هم معنی موږ خپل کوو ځکه دا اسم دی اصابع اسم دی نو اسم سره چې کله هم ضمیر راشي نو بیا موږ د هغه هم ضمیر معنی خپل کوو ټیک شوه یجعلون هغوی ننباسي د دې ګړزار د وجې نه په خپل غوږونو کې ګوتې ورننباسي د دې لپاره چې موږ د دې برېښنا دا کوم ګړزار دی دا موږ یعنی د مرګ د یرې نه دوی د دې برېښنا چې کوم اوازونه دي د دغې د وجې نه بیا په غوږونو کې ګوتې وردن نه کړي چې موږ دا ګړزار مړه نه کړي ټیک شوه نو یجعلون هغوی ننباسي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم آذان د اذن جمع ده اذن چې دی که نه اذن یو غوږ ته وایي او آذان بیا د هغې جمع ده نو یو خو دا موږ چې کوم اذان کوو نو هغه اذان دی او دا اذان دی ټیک شوه فی آذانهم خپلو غوږونو کې یجعلون هغوی ننباسي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم خپلو غوږونو کې نو ګورئ د دې هم معنی موږ وکړو خپلو او آذان معنی غوږونه او فی معنی ده کې نو موږ به معنی د دلته نه وکړو اول به د دې هم معنی وکړو بیا به د اذان معنی وکړو او بیا به د فی معنی وکړو فی آذانهم خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندر د ګړزار د لاسه حذر الموت د مرګ د یرې نه د دې تندر چې راکم ګړزار دی د دې د وجې نه د مرګ د یرې په خپلو غوږونو کې خپلې ګوتې ورننباسي نو اصابعه ځکه ووي که نه ګورئ انامله مې ویلی شو انامل د ګوتې سر ته وایي او چې کله انسان د ډېر ګړزارې اوري نو د ګوتو سرونه په غوږونو کې ننباسي ټیک شوه ټول ګوتې په غوږونو کې نه ننباسي دلته کې وایي په دې باندې دوی د تندر د ګړزار نه دومره یرې اخیستې دي چې دوی د مرګ د یرې نه دا خپلې پوره ګوتې پر یې غوږونو کې ورمنډي یجعلون هغوی ننباسي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندر د لاسه حذر الموت د مرګ د یرې ٹھیک شو حذر یری ته وای او موت دا مرګ ته وای والله الله جل جلاله محیط راگیر کړي دي محیط معنی دا احاطه کوونکې راگیرونکې بالکافرین کافران دا کافران هر طرف نه راگیر کړي دي ٹھیک شو نو د کلم د الله جل جلاله نه دغه نشي کولای ځان نشي خلاصولای یکاد البرق یکاد معنی نږدې ده چې البرق هغه برېښنا کوم برېښنا چې راځي د اوریاس کې هغه برېښنا یخطف او تختی ختم کی ابصارهم د هغوی بینایی د هغوی د کتو د قوت ختم کی نږدې ده وای نږدې ده چې دا برېښنا د دوی د سترګو چې راکم دا بینایی ده د کتلو دا کم قوت دی وای نږدې ده چې دا ته وتښتوي
کلما نو هر کله چې اضاء هغه رڼا کی دا برېښنا رڼا کی اضاء کی هو ضمیر دا د برق ته راجع دی چې دا برق رڼا کی دا برېښنا رڼا کی لهم په هغوی مشو نو هغوی روان شي فيه په هغې کې چې کله دی مسلمانانو په مخ کې کلمه ووایي او دی ته الله پاک د اسلام هغه فتوحات وروښی د مسلمانانو کامیابي وروښی نو دی ته لږه رڼا پې راشي لکه دا برېښنا چې رڼا وکړي سړی پکې لږ حرکت وکړي نو دغه شانتې کلمه چې به وویله او دی به ته به الله پاک لږ غونته کې د فتوحاتو ښودل د مسلمانانو کامیابیانې به وښودلې نو دی به لږ روان شو اسلام طرف ته به ډېر زیات مایله شو او کله به چې د مسلمانانو لکه څنګه احد کې په ظاهره باندې مسلمانانو ته لږ شکستو شو بس دی واپس رستو ګیرو لګو د منافقانو نو دا قوي و اذا او هر کله چې ازلم هغه تیار کی علیهم په هغوی قامو نو هغوی ادریږي متحیرین و مترددین حیران او متردد ادریږي بیا ورته سخکاری نه چې سړی په تیاره کې رواني په رڼا کې رواني او एकदम په تیاره شي نو په ځای باندې ودرېږي هېڅ هم ورته نه ښکاري ولو شاء الله او که چېرته الله جل جلاله وغوښتل لذهب نو خامخا به بوتلی و بسمعهم د هغوی د اورېدو قوت و ابصارهم او د هغوی د کتلو قوت بیا هم الله پاک دی له مهلت ورکو چې د دې د اورېدو قوت هم وانغستو او د کتلو د قوت هم ته الله سلب نه کو وای ته نه غوستو نو بیا په دې کې ډېر مسلمانان شوي وو نو ان الله بشک الله جل جلاله علی کل شیء علی په یا باندې دواړه معنی کولی شي کل شیء هر څیز په هر څیز الله جل جلاله په هر څیز قادر دی ډېر قدرت لري دلته کې ورته الله پاک دا تنبیه ورکړه د منافقانو ته چې منافقانو تاسو ګورئ که د خپل منافقت نه وانه اورېدی که نه نو دا الله پاک په هر څیز قادر دی دا الله پاک تاسو تباه کولی هم شي دا الله پاک په دغه تندر کې په تاسو داسې طوفان او هوا او دغه راوستی هم شي چې تاسو ختم کي داسې عذابونه باندې راوستی هم شي ځکه الله په هر څیز قادر دی دا هر څیز د الله دی چې الله ورته څنګه حکم وکړي هماغه شانتې کولی شي خو بیا هم تاسو له مهلت درکوي الله پاک مهلت درکوي چې تاسو اسلام طرف ته مایل شئ نو ډېر منافقان په دې کې بیا مسلمانان شوي مو او سم صحیح مسلمانان شوي لکه څنګه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه بیا صحیح مسلمان شو او د هغه پلار عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه د منافقانو سردار ٹھیک شو او هغه هماغه په منافقت کې مردار شوی عبدالله ابن ابی ابن سلول او د زوی چې وکنه د عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه مسلمان شوی نو دغه مثالونه بیان کړل یو ځل لفظي ترجمه کو هغه اور روخانه کړو یعنی هغه اور روخانه کړو ما هغه سيزونه هغه څه حوله چې دا هغه غیر چاپیرو یعنی دا هغه سړي غیر چاپیره چې کم س سيزونه یعنی یې داسې وګوره ماحول ورلا رڼا کو ماحول ورلا روخانه کو نو ذهب الله جل جلاله واغستا بنورهم دا غرنا چې کوم رڼا ورته دی اور جوړه کړی و هغه ته الله پاک واغستا وترکهم او الله جل جلاله هغه پرې خودل فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې هغه هیڅ نه ویني سمن هم سمن هغوی کانه دي بکمن ګونګیان دي عمیون ړانده دي فهم نو هغوی لا یرجعون نه را واپس کیږي او کصیب یا د ډیر باران پشان او معنی ده یا کصیب د ډیر باران پشان من السماء د اسمان نه فيه چې په هغې کې وي ظلمات تیارې ورعد او ګړزار وبرق او برېښنا یجعلون هغوین نباسی اصابعهم خپل ګوتې فی آذانهم په خپل غوږونو کې من الصواعق د تندر د لاسه حذر الموت د مرګ د یارې والله الله جل جلاله محیط راګیر کړي دي بالکافرین کافران یکاد البرق نزید چې برېښنا یخطف ختم کی او تختی ابصارهم د هغوی بینایی د هغوی د کتلو د قوت کلما هر کله چې اضاء هغه رڼا کی لهم په هغوی مشو نو هغوی روان شي فيه په هغې کې یعنی په هغې رڼا کې روان شي و اذا او کله چې اظلم هغه تیاره کی علیهم په هغوی قامو نو هغوی ودرېږي ٹھیک شو ولو شاء الله که چېرته الله جل جلاله غوښتل شاء معنی غوښتل ٹھیک شو او الله جل جلاله مونږ وایو ان که چېرته
شاء الله الله وغواړي کچرتا الله وغواړي ان شاء الله معنا کچرتا الله وغواړي او دلته کې ولو او کچرتا شاء الله الله غختل لذهب نو خامخا بوتلې وو بسمعهم داغوی د اوریدو قوت و ابصارهم او داغوی د کتلو قوت ان الله بشک الله جل جلاله على كل شيء په هر سیز باندې قادر دی قدرت لرلو والا دی ٹھیک شو جی نو دا زمونږه د نن ورځ داسو دویمه رکو زمونږه ختم شوله 17 18 19 20 آیاتونه مو وي امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي او که څوک پوه شوي نه نو بیا رانه همداسې کمنټ کې هم تپوسونه کولی شئ انشاءالله جوابونه به ورکوو جي نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام